یونټي سازي شوي دي او مرکزي مومند لویه جرګه لاهور دا بیله ده دغه رنګې په شادري ټول بیل دی. اوس دلته الحمدلله د بیګم کوټ او کوټ عبدالمالک او خواوشا کې چې کومې علاقې دي دلته کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بانی جاوید خان مومند سارګل بھائی راغی او سفیان بھائی هغوی ته خوش آمدید وایي. عزیزانو ټول ناول خو موږ د رؤف بھائی او د بارام خان او د نورو مشرانو د مقامي عزیزانو ډېره مننه کوو چې دومره ښایسته د پروګرام انعقاد یې کړی. عزیزانو تقریر خو ماله نه راځي او تقریر ته ضرورت هم نشته، خو بس یو څو خبرې تاسو ته به دلته عرض کوم چې کوم مقصد دپاره موږ دلته راغلي هغه مقصد بیانوم او د لویې جرګې مقصد چې د مومند لویې جرګې مقصد خواره واره عزیزان یو پلیټ فارم ته راغونډول دي او په لاهور کې څنګه چې حیدر بھائی ویلي او مشرانو دا خبره وکړه چې په ټول پاکستان کې ډېرو ښارونو کې الحمدلله دا یونټي سازي شوي دي. نو په لاهور کې 9 ټورونه دي، 7 ټورونو کې زموږ بیلې بیلې یونټي سازي شوي دي او مرکزي مومند لویه جرګه لاهور دا بیله ده دغه رنګې په شادري ټول بیل دی. اوس دلته الحمدلله د بیګم کوټ او کوټ عبدالمالک او خواوشا کې چې کومې علاقې دي دلته چې کوم عزیزان پراته دي نو دې لپاره موږ راغلي نن چې دلته دا کوم عزیزان دي څنګه چې رؤف بھائی ویلي او بارام خان زما دوی ته دا درخواست دی چې خیر دی تعدي پې مه کوئ، تاسو دلته یو میټینګ دوه وکئ، خپله مشوره وکئ، موږ له داسې عزیزان راکئ چې ستاسو مشوره پې راشي او په اتفاق باندې نو چې دلته کوم عزیز ته کومه ستونزه کومه مسله وه هغې دپاره به تاسو انشاءالله تابعدارو ته ولاړاستئ او کومه خبره خدای دې نه کوي چې مشکله وه نو بیا به مرکزي لویې جرګې سره تاسو رابطه کوئ. دغه رنګې په پېښور کې، په راولپنډۍ کې، ګجرات کې، ملتان کې، په ټولو ښارونو کې الحمدلله د مومند لویې جرګې شاخونه ساز شوي دي او مقصد یې همدا دی چې د خواره واره عزیزان یو پلیټ فارم ته راغونډول او زموږ ستونزې مسایل پریشانۍ دا په اجتماعي توګه باندې حل کولو دپاره دا پلیټ فارم ساز شوی. نو تاسو ته درخواست دی چې د دې لویې جرګې ملاتړ شئ او دې سره اتفاق وکړئ. تاسو تیار یاست انشاءالله؟ ماشاءالله.